نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ډیر بنیادی او اهم خبره چې هغه په دې وخت کې ضروری ده نو هغه دا خبره ده چې د دې مسلمانانو په زړونو د دې خبره مهنت پکار دی چې د دنیا محبت د زړونو وځي. تیر جمعه خطبه کې مونږ په دې باندې خبره کړې و. او خيار ډاکټر ام دې ته وایي چې د مرض علاج کوي. د قابل عالم او د حق پرست عالم او د خيار عالم یو نه خدا ده چې دې په معاشره کې هغه مسله چیړي کومه بیماری چې په خلکو کې موجود ده چې بیماری یو صداو عالم په منبر او محراب علاج بل څه بیانوي. دو وجې دي، یا د عالم د وخت په بیماری پوه نه دی یا پوه دی خو دا بیماری دکې شته یا دکې دا بیماری نشته خو دله د علاج طریقه نه ورځي. آسانه خبره ده چې یو سړی اکسیډنټ وکړو سټ هم مات دی او لاس پې هم مات دی او ډاکټر والا ګولې د دې لپاره ورکي چې ټوخه یې خشي یا نظر لګتی شي. دا چې ډاکټر ته خلک روغ وي لیونی وي سړی مری لاس په مات دی او تاسو سره د پلیجل غم دی، تاسو سره داغه د نظر غم دی، تاسو سره داغه د نور خبرو غم دی. دا ولې دا وجه ده چې دې ټیم کې غټ ضرورت دا نه دی. نو نن مسلمانان په دنیا کې ورننوتی کور په کور سیاله دي، عزیز ولې دي، پښتو ده، یو بل سره وګورل دي. دا غټي بیماری دي د دنیا پرستی او عالمان رانختی دي. هغه کله د صلات تسبیح فضایل بیانې منګړت، کله د نوافل فضیلت بیانې، کله وی حجونه وکي او کله وی عمره لا ورشه. حج او عمره له تل دی او گاونډې ته تنگ دی د بس علاج. دا صلات تسبیح هم کې دا تبلیغ کې بستر ما غستره خو ضرور او خور حق نه پیژني د علاج پکار دی. نو نن سبا په منبر او محراب غږیدون کې عالمانو ته یا خود امت بیماری معلومه نه ده یا ور سره علاج نشتا یا دا بیماری دی مولا کې خپلم شته. نو دی په منبر باندې د دې د وجه نه بیانې چې خلک بوتي مولوی صاحب ستا په کور کې هم شریف پرده نشتا ته خو ما ته ګوتی نیسی خو ستا بچی خو خپلم اقتران دي لندن ته په کال کې یو ځل چکر لذي ته خو ما ته الله او رسول وې خو ستا خو خپل بچیم یونیورسيټي ته ځي او په لارې ټول خلک پیژني چې دا د پلان کې غلور خور د رکشور بسراله اوس کالج ته روانه ده. نو مولا کې خپل هغه مسلې موجود دي او پریشانې موجود دي. نو په منبر او محراب هغه د قوم اصلاح چرته ګوري. نو نن د امت مسلمه په بیمارو کې غټه بیماری دا د دنیا محبت دی، دنیا پرستی چې ورته وي، د دنیا سره ډیر د زړه لگاو چې ورته وي. او دا ډیر خطرناک مرض دی
چې دا انسانان د الله تعالی د یاد نه بالکل اړي. نن ته وګوره د دنیا پرسته بیماری د انسانانو هر شعبه ته لګېدلې ده. دا دومره خطرناک بیماری ده. نن که عالم دی هغه د دنیا پرسته شکار دی، د دې دنیا د پاره کله د اقوام متحده صفتونه، کله د پارلیمنت صفتونه، کله د تنظیمونو ډلو صفتونه، کله د مالدارو صفتونه، کله د حاجیانو د تابعدل، کله ایسی سہولیات میسر کول، کله انټری میسر کول، کله یو گاڑی اغستل، کله بل گاڑی اغستل، کله یو ځای کې پلاټ اغستل، کله بل ځای کې پلاټ اغستل، کله یو قسم کاټن جامې استعمال، کله د بل قسم کاټن جامې استعمال. د عالمانو شعبه د دنیا پرسته د مرض نه خلاص او محفوظ نه ده. دویم، عوام دیو خو بالکل تباہ او برباد شو د دنیا پرسته د لاسه. عالم خو بیام زه دنیا پسې منډې وهي، خو سټې مباسي منظم پټیم دی، درس تدریسم کوي چې حق پرست دی، نو قرآن او حدیث ته دعوت هم ورکوي. خو عوام ته په رب العالمین یقینو کدی سعودي عربو ته او دوبۍ ته چې لاړ شي، سحر منځ پسې فوراً په دې روډونو باندې خلک ولاړي، د کار جامې یې اچولي او د وخت به رواني هغه جومات ته ځي کوم جومات کې چې مونږ زر زر کېږي، و چې بس زر فارغېږم او ګاډي ته خېجم چې ډیوټۍ ته په وخت ورسم. دنیا پرستی په عوامو کې یو داسې مرض دی چې هر امي سړی دې په خپله متوجه شي چې زه د دنیا پرستی څنګه کمه کم. والله تباه کړل، د دین نه وویستل، د ښځې د لذت حاصلولو نه وویستل، د بچو د محبت نه وویستل. د دنیا کې خو اول څه سکون شته دی نه، که لږ ډېر سکون وي د دنیا محبت دومره ورننوتلی دی. والله چې د انسانانو نه د دنیا او د ژوند تېرولو مزه روکه کړې ده. سحر دی هم دنیا، ماسپښین دی هم دنیا، کله اور ټیمې دي، کله چې کم دی نو مسافرۍ دي، ټوله دنیا پرستی ده. والله چې دا خلک خو تباه او برباد دي دا عوام. که درېیمه شعبه د انسانانو ګوري چې هغې ته نوجوانان وي. نوجوانانو مکمل دنیا پسې لګیا دي، رز و شپه دنیا. ښکلی نعمت و د ځواني، د الله د رضا کولو، الله ته د جړا او د الله د دین د مضبوطیا او د قوام دپاره بهترین 10-15 سال ځواني وي، هغه صرف د دې ملعون دنیا دپاره استعمال شي. ښځو ته وګوره، هغیم د غریب خاوند سره ژوند تېرولو ته نه دي تیارې. العرض ماشومان هم د ماشومتوب نه دا سوچ کوي چې زه به څه خورم، زه به څه ګټم، زه به څه کې اوسم، زما د ژوند تېرولو به څه طریقې کاري. علما دنیا پسې، عوام دنیا پسې، ځوانان دنیا پسې، نوجوانان ماشومان دنیا پسې، زنانه دنیا پسې. اے خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو علی الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها. اے زما امتیانو، صحیح حدیث ته ترمذی کې راغلیو، اے خلق دنیا ملعون ده، دنیا کې اوسیدونکي خلق ملعون دي، صرف الله والا عالمان او طالبان د دې لعنت نه بچ دي، نور دنیا کې خیر نشتا. او یو مثال د الله نبی د دې دنیا ورکړی دی. صحیح مسلم کې 2957 نمبر کې د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته د الله نبی د یو لري زین را روانو په یو بازار باندې تیرېدو. په دغه ځای کې په دې بازار کې یو بیزه لنګه شوې وه، هغې مړ بچی راوړی، خو دا بچي غوږونه نیم لنډو. د الله نبی وفرمایل ایکم یحب ان هذا له بدرهم. اے زما صحابو، تاسو کې کم سړی خوښوي چې د دې بیزې دا مړ بچي نیم غوږې په یو درهم سره واخلئ. صحابه کرام ورته وایي ما نحب انه لنا بشیء وما نصنع به یا رسول الله لانه اسک. اے د الله نبی، دا خو د بیزې مړ بچی دی،
د بیزی په دې مړ بچي او بیا پکې غیب داده چې د غوګونم کټ دي مونږ په د باندې سکو دا خو بدبویدار پمن شي د خلک ته کرکه کوي خپل بیزت هم شاته تختی چې دا غیب بچي ده او بیا وته وی والله لو کان حیا کان غیبا یا عیبا اذا الله نبی کدا بیزیدا بچي ژوندې وي هم د غوګونه کټ دي دا سره کار نه دی خو چې مړو دی اذا الله نبی مونږ په دې باندې سکو د نظم مونږ ته کرک راځي د الله نبی فرمایل فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم څنګه د بیزیدا مړ بچی نه تاسو کرک کوي دغه سي د دې دنیا پیدا کون کې رب العالمین د دې دنیا ته بدبو څنګه د بیزی بچی څوک په یو درهم ناخلیو د یو درهم حیثیت نه لري دغه سي د دنیا د دې پراپرټي د دې جیدادونه د دې خزي د دې بچی د دې لذتونه دا د الله په نظر کې د یو درهم برابر حیثیت نه لري چې دومره سپکه دنیا د عموم ورپسې لګېدلی یو ځان مو بستړی کو د سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت امام ترمذی په 2320 نمبر کې ذکر کړی دی سهل بن سعد وای د الله نبی فرمایل لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه کد الله په نسبت د دې دنیا قیمت د ماشي د وزر برابر هم وي ما سقل کافر من شربت ماء کافر تب الله یو ګټ وبنوي ورکړي خدا کافر ته او د فاجر او فاسق ته چې دنیا ملاو ده مزي په کوي دا د دې دلیل چې د الله پنځ د دنیا هیڅ حیثیت نشته ترمذی کې یو روایت نقل دی د ابو هريره صاحب نه حسن درجه روایت دی صحیح د الله نبی فرمایي علی الدنيا ملعونه اے خلکو د دنیا ملعونه ده ملعون ما فيها او سچ په دې دنیا کې دي دا ټول ملعون دي خدا الله نبی فرمایي الا ذکر الله وما والا د الله یاد او د الله یادون کې خلق او عالما او متعلما عالمان او طالبان د علم دا د دنیا د لعنت نه بچ دي نور د علما او طلبا او دیندارو نه بغیر د الله نبی فرمایي علی الدنيا ملعونه دنیا د ګندګي او د لعنت نه ډکه ده په دې دنیا کې هیڅ خیر نشته سوچ پکار دی او دا یاد ساته د دنیا حسن دیندار خلق دی د دنیا حسن دا ګوره پراپرټی نه ده د دنیا حسن ډیر جیداد نه دی د دنیا حسن ډیر بنگلې نه دي د دنیا حسن ډیر ځوانې نه دي د دنیا حسن مال او دولت نه دی د دنیا حسن درهم او دینانیر او سرزر او سپین زر نه دي صحیح حدیث د ترمذی 2322 کې د سیدنا ابو هريره پر روایت نقل دي د الله نبی فرمایلی دي علی الدنیا ملعونه اے زما امتا ما دا دنیا ډېر ښه مطالعه کړې ده دا ټول دنیا باندې لعنت کړې شوې ده دا د الله ناخوښه ده وملعون ما فيها دنیا کې چې څومره دولتونه دي څومره پراپرټي دي څومره سیګانو ایټره او سہولیات دي دا د الله تعالی بدی شي د دنیا کې حسن صرف په دیندارو باندې جوړ دی دا الله نبی فرمایي الا ذکر الله وما والاه صرف د الله یاد او د الله یادون کې نیکان دیندار خلق دا دنیا کې لعنتی نه دي د الله توفیق دي او عالما او متعلما په دنیا کې علما دا لعنت واره نه دي دنیا کې طالبان او چړي دنیا کې د قال الله او قال رسول الله والا دا خسته ماشومان دا مدارس دا طلبا دا منبر او محراب دا د لعنت نه بچ دي نور د الله نبی فرمایي د دنیا جائیداد پسې مزه د دنیا پراپرټي پسې مزه د دنیا سکون پسې مزه علی الدنيا ملعونه وملعون ما فيها دا ټول د لعنت نه ډکه ده الله ته د دنیا نه ده خوخه نو تاسو سوچو کې مونږ وایو دنیا ډېر قیمتي شی ده دا ډېره غلطه خبره ده یو عالم ویلي دی ډېره عجیبه خبره ده چې دنیا کې اوسیدونکو خلق وایي
چې دنیا ډېر قیمتي شی دی. خلک وایي د دنیا مال او جیداد ایټرې او ایسیګان بنگلې ډېر قیمتي شی دی او د دنیا جوړونکي قسم خوري علی الدنیا ملعونه. دنیا بالکل قیمتي نه ده، دنیا ملعونه ده. دې کې صرف علم والا او ذکر والا بچي. نو د دنیا جوړونکي قسم خوري چې دنیا ملعونه ده او صفر ده، خو دنیا والا بے وقوف وي دنیا ډېر قیمتي شی ده. نو دا زړه کله کله داسې حاضرول غواړي چې زمونږ د زړه د دنیا د محبت نه پاک شي. دې کې د الله محبت ورننوځي، دې کې د الله د دین محبت ورننوځي. ان شاء الله چې بیا دنیا کې سکون شته، بیا انسان ته اطمینان رسی. لیکن که زمونږ صرف مقصود دنیاوي او زمونږ په دې زندګۍ کې د آخرت دپاره هیڅ منډه نه وي، ته یاد ساته بیا زمونږ دا ژوند او په دنیا کې د ځناورو ژوند کې هیڅ فرق نشته. بس مونږ ټولو نه بیا زندگی یو قیمتي سرمایه ده او دقسې زمونږ نه تېرېږي. یاد ساته نن په دنیا کې د ډېرو خلکو دا کوشش دی چې زه د ډېر جیداد واخلم. په دې دنیا کې د ډېرو خلکو چاهت دا دی چې زه د ډېره غټه بنگله جوړه کړم. په دې دنیا کې د ډېرو خلکو چاهت دا دی چې زه د ایسیګانو ایټرو اکسلای ته ژوند تیر کړم. لیکن د الله د نبی نه تپوس کا آیا په دنیا کې د کور نه بغیر سیوای ځمکې اغستل جایز دي؟ د الله د نبی حدیث ته عبد الله ابن مسعود نه روایت نقل دی، جامع الترمذی کی درجه د حسن کې په 2328 نمبر کې ذکر دی. د الله نبی خپل امت ته فرمایلو لا تتخذوا الضيعه فترغبوا في الدنيا. اے زما امتا چرته جیدادونه وانخله، ډیر جیدادمن خلق دا په دنیا باندې مین وي. ډیرو جیدادونو والتا په خپل عزیز ولیک یو غرور حاصل وي، یو تکبر ورکی وي، دې د بل په جیداد او په خوشالیم خپکیږي. او جیداد والا انسان دې په دنیا کې خوشاله د الله ملاقات تړل نه کیږي. د مرګ ته نه د خوشاله د دنا جیداد پاتې کیږي، د دنا کانال زمکه پاتې کیږي، د دنا جریب زمکه پاتې کیږي. نو د الله نبی فرمای لا تتخذوا الضيعه. اے زما امتا زمکه ماخله فترغبوا فی الدنيا. دا د زمکو اغستل دا به دنیا ته مایل کی، هلاک بشه، لوی آخرت او دین بدر نه پاتې شي. نن مسلمانان جیدادونه اخلي کنه اخلي؟ ار سړی وای چې دومره پیسې راشي چې سپې کور نه علاوه زمکه والم پراپرټي والم. دا سيزونه حدیث کې منع دي د اوسېدو د پاره کور واخله، خیر دې د خپل بچو د پاره کور واخله. باس د دین علاوه جیدادونه اغستل او زیاتول یا د بچو د پاره اعلی بنگلې جوړول، دین د الله نبی منع کړی دا لا تتخذوا الضيعه فترغبوا في الدنيا. دا دنیا مذمت چې څومره بیانې کنه د دې منلو ته څوک نه دي تیار. دا هغه مسله ده. دا چې کوم عالم بیانې هغه وای دا زه سوام زه خپل راز شپه دنیا لپاره لګما لګیایم او زبنن خلکو ته سوم چې دنیا مګټه. الله تعالی د دې دنیا جوړون کې دی او د دې خالق دی. اغه رب العالمین فرمایلی دی چې دنیا نزان اوساته او ته پر رب العالمین یقین وکا. د سکون د پاره خلکو غني خبره راځتي دي. سو کوئی په پلان کې طریقه کې سکون دی، سو کوئی چې روزګار د فراغ شو سکون دی، سو کوئی چې بچول د کورونه آباد کړل سکون دی، سو کوئی چې خبي بي درته ملاو شو سکون دی، سو کوئی چې الله ډیر نارینه اولاد درکو سکون دی. تاسو یاد ساتئ قسم پر رب العالمین دی ته د دنیا د محبت نه د زړه خالی کا او د الله د محبت او د الله د ملاقات په تمه باندې شاو د غیره لپاره کوشش شروع کا. والله د دنیا نه په بے پروايي کې چې څومره سکون دی دومره سکون نه په جیداد کې شتا، نه په بیبيانو کې شتا، نه په بچو کې شتا، نه په دوستانو کې شتا، نه په بنگلو کې شتا او نه په جیدادونو کې شتا.
خو دې سکون ته څوک نه تیار. زړه داسې موړ که مړه بس بې پروا شه، که چا سره ګاډی دی هېڅ پروا یې مه کوه، که د ترز وي او د تربور او د عزیز ولی کې د چا جایدادونه دي مړه ځان ته بې پروا که، بېغمه د الله عبادت کوه، ښکلی ژوند تېروه، هېڅ ټینشن مه کوه، هېڅ چا ته مه ګوره، بس په رب العالمین خپل نظر ساته. هر ټایم ځان تله چې د آخرت په تله کې سم روان یم، دروند یم که سپک یم. دا یو فکر په خپل سر واخله، قسم دې دومره به خوشحالی، دومره به مطمئنی چې حیران بشي. دا ډیره قیمتي نسخه ده، خو په دې عمل کولو ته تا شیطان پرېږدي نه. زړه موړ که د دنیا نه، د زړه دنیا محبت د زړه نه بار کا. دغه رنګي صحابه به ځان سره محاسبه کوله، ډیر زیات سوچ به کو چې چرته زما په دې سره کې خو د دنیا محبت ورننوته نه دی. دا به محاسبه کوله او ډیر بد به ګڼل. مونږ چې مالدار شو خوشحالیږو، سلف د امت صحابه چې به مالدار شو خفه کېدل به. ترمذی کې یو واقعه نقل د معاویه رضی الله تعالی عنہ 2328 نمبر کې دا حدیث نقل دی. معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ځل د خپل خوري خواته ورغی، دا هغه نوم دی ابو هاشم بن عتبه، اپ مرض الوفات کې دی. نو هغه په جړا باندې شو چې کله یې وجړل، دا خپل ماما معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته وی ما یبکیک یا خال، خوري ورته وی اے زما ماما څه شي دی جړی؟ او وجع ام علی الدنیا، وجود کې دی بیماری ده زکه جاړي، که د دنیا د بنگلو پسې د جیدادونو پسې او دنیا والو پسې خپای. اے زما ماما ولې و جړل؟ څه وجه ده بې سوري ټینشن کې تکلیف کې مین پوینټ څه دی؟ هغه ورته وی لا اے معاویه، نه په دردونو تکلیف کې هم چې جاړم او نه دنیا پسې خپایم چې جاړم، ولكن عهد عهد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو ما نه د الله نبی یو وعده اغستې وه، هغې باندې جاړم. معاویه ته ته وی اے خوریا څه وعده ده نه د الله نبی اغستې وه؟ دا ابو هاشم بن عتبه ورته وی ما ته د الله نبی فرمایلی یا ابا هاشم، اے د هاشم پلارا، لعلك ان تدرك اموالا تقسم بين اقوام، کدی یو دور پتا باندې راشي چې خلکو کې مالونه تقسیمیږي او طالبه کې ډېره حصہ ملاويږي. وای فان ادرکتا، که پتا د مال فلا خلالا، ناصف الله تعالی د غریبانو مالداري ته اوچت کړي، فخذ منها كفافا فانما يكفيك خادم ومركب. نو یاد ساته که چا درته دنیا پیش کړه چرته د ډېری دنیا نه متاثر نشي، یو غلام ساته، یو سورلی ساته، هر ټیم د جهاد د پاره وی خوسا، تور پلاس ساته، د اسواګي راخکلې ساته چې د جهاد اعلان کیږي ځان رسوا، د دنیا خزي، د دنیا بیبیانی، د دنیا بچی، د دنیا پراپرټي، د دنیا کاروبار او روزګار. اے زما صحابي چرته دا کار درنو نشي. ابو هاشم بیا په جړا شوی، په ما الله د مال دوران راوستو، مال را سر د حد نه زیات شوی دی جاړم. اسنه سبا د الله مخې ته ودرېږم، د الله نبی سره مخامخ شم، فانا اخاف ان اكون قد جمعت مالا. او د الله نبی راته و چې اے ابو هاشم تا ته ما ویلی نو چې په غربت کې جون تیر کا او د الله ملاقات لاړ شه، ستانه خو خوا کې غیر چا پیر غلامان ګرځي، ستا په نکاح کې خو سلور خزي ګرځي، ستا خو د کور د پاسه دویم چھت جوړ شوی دی، تا خو جیداد غسته دی. وای نن د مرګ په حالت باندې یما، نه په دردونو کې یما، نه د دنیا لالچ باندې یما، په دې خفیم چې زما سترګې به د محمد رسول الله سره لګي، زمالدار شویم په خپل مالداري جاړم. قسم بالله
ابو هاشم بن عتبه پدې جاړي چې زمالدارم رسول الله له بس جواب ورکوم او مونږ وایو مونږ غریبانان یو دي عزیز ولې کې بوګه څنګه وړو دی عزیز ولې قسم بالله دا یو داسې بت دی څنګه چې د الله سره خلق لات شریک کړي دي منات شریک کړي دي او زاو حبل شریک کړي دي څنګه چې د الله سره پیر بابا او کاکا صاحب او میا کریم شاه او علي حجويري شریکان جوړ شوی دي څنګه چې شیخ عبد القادر جیلانی د الله مقابله کې اغستې شوی دی ته پر رب العالمین یقینو کا دغه ډیرو خلقو د الله مقابله کې عزیز ولی اغستې خاندان اغسطه ده رشتہ داری اغسطه ده څنګه چې د الله مقابله کې عبد القادر جیلانی منل شرک ده داسې د الله مقابله کې عزیز ولی او خاندان او رشتہ منل شرک ده ته پرېږده دا ټول خلک بدستانه او تختی دا خپل پلار بدن او تختی دا بیبي بدن او تختی دا بچیان بدن او تختی بس یو ایمان او یو عقیده او یو عمل به تاسو را پاتې شي نو کم خلق چې سبا دستانه تختی نن ته دا غي د وجه خپل لوی رب ولې خفکه دا غي د وجه خپل آخرت ولې خرابه دی وجه نه رونو دا یو ډېر بنیادی موضوع ده مونږ په تاسو ته نن تفصیلی خطبه وکړه 13 خطبه مونږ په دې کړې و خو ځان لته په خپل یو ایسرونی سه مقصد د دې د دنیا د محبت د ازړه واړه والله چې دا امت زناګانو نه دی تبا کړی په الله قسم چې دا امت نن سبا دروغو غیبتونو چرسو اپیمو دومره نه دی تبا کړی څومره چې نن د رسول الله امت دنیا پرسته تبا کړی په دې علما پوهیږي دانشور خلک په پوهیږي زنا د وجه علما نه دي گمراه شوي د چرسو د اپیمو د وجه علما نه دي گمراه شوي تاریخ چې وګوره غټ عالمان د علم غرونه د دنیا ته نه ټینګ شوي او والله چې خاتمه خرابې شوي دي او هغه د منبر او محراب عالمان د کفر لیډران ګرځېدلي دي دنیا دومره حرامي شه ده کمه فتنې ته چې د دور قابل ترين عالمان نه چټینګېدي عوام به ورته ټینګ شي سپینګری به ورته ټینګ شي خزي عثمانان به ورته ټینګ شي بس ما خو چې ذهن کې ودا مې رته وې خو تاسو عوام یې الله عقل پوهه درکړل دي ټول آیاتونو احادیثو کې د الله نبی مونږ ته وی د دنیا نه لږ غوندر راوړل د آخرت سفر در روان دی سبب ای چې دا دنیا بدن دومره پاتی چې بل بدلام وي سبب ای چې دا لباس بدن دومره پاتی چې اوباسي به درنه هم بل او دا کفن بدرتم بل اغوندي سبب ای چې د مړی سپری بدر باندې کیږي د مړی خاص عطر او قیمتي سپری هم در باندې څوک نه کوي سبب ای چې دا پالنګ به پرېګ دی او د کلی د جمعات په هغه کټ کې به مقبره ته وړي په کم کټ کې چې دیکان او باغوان او زمیدار وړي دی اے د وخت بادشاہ طالبم دکه کټ وی چې ته په مقبره ته رواني سبب ای چې په کم پالنګ کې په خپل د خپل بیبي خوا کې سملې سبب ای چې د خړو خور بستر باندې پغاړه شي یو د خور بالغ بدل سر تکیدي در باندې به خور واړي یو جرنده بدل ته والی شي رتبو کې صبر ختم وي بس کده دې دنیا نه د ظلم مول کا مونږ ډېر مالداران ولیدل هغه د مرګ په ټیم کې په دې دنیا باندې جړا کړي دا خو دې دنیا باندې خوشحالي نه ده کړې سلطان سکندر بارک راضی ویل دغه پټوله دنیا باندې ګور سلور کسان دي چې هغه د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب بادشاہي کړل یو پاغه کې بخت نصر دی یو پاغه کې قارون دی یو پای کې نمرود دی یو پاغه کې سلطان سکندر دی بر پاغه کې سليمان عليه السلام دی چې د دې پټوله دنیا باندې بادشاہي وا ول دې چې کلا وفات کېدو نو وصیت وکړ چې زما د لاس به د کفن نبار کې او داسې کولاو به پرېږدي خلق ورته دې کې د سنوکته دا ول چې خلق پوه چې سلطان سکندر په تمامه دنیا باندې بادشاہ او خود رب مخته د خړو خورونه علاوه او د دې سپین کفن نه علاوه تشتور روان د ټول مال بچو ته پاتې شو ټول مال زامنو ته پاتې شو جنگ جګړو ته فتنه پاتې شو ما آخرت رضان سره هیڅ شی ونه شاعران وہی اجڑ گئے وہ باغ لاکھوں جن کے مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے دې د وجه نن چې دا مونږ د دین کې رستو
دا نن چې مسلمان بالکل مغلوب دی، دا نن چې کفر په تمامه دنیا غالب دی، ته په الله یقین وکړه. دې کې مین پوینټ چې دی هغه دنیا پرستی ده. عوام مرګ ته نه دي تیار، علما مرګ ته نه دي تیار، سخت ته نه دي تیار، بنگلې پرې خودو ته نه دي تیار، جیداد پرې خودو ته نه دي تیار، خپل بچیانو پرې خودو ته نه دي تیار. وجه څه ده؟ زړه ته د دنیا محبت وردن نشوی دی. کله چې د دنیا محبت زړه ته وردن نشي، د الله ملاقات سړی له مزه نه ورکوي. زړه به دې نه غواړي چې زه د الله سره ملاو شم. مونږ ټول خو دا ټکي خوښو چې الله سره دې ملاو شو، خو ته چې د خپل زړه کې تنهایی کې سوچ وکړې مونږ په دې دنیا کې خوشاله یو، د الله ملاقات غواړو. ته په الله یقین وکړه چې دروغ نه وي، نو هر سړی د رب ملاقات نه غواړي او دنیا غواړي. نو چې دا ملعون دنیا دې خوښه شوه، هغه ښایسته رب چې د هغه په کتو به انسانان ماړه نه شي، هغه رب دې پرېښی دی. نو ته سوچ وکړه چې دې دنیا کې دا لږ ژوند تاوان طرف ته روان دی که فایدې طرف ته روان دی. دې وجه نه مطلب د دې ټول درس دا دی، د دنیا محبت کم کې، په لږ رزق باندې اکتفا کوئ، ساده ساده طعامونه خورئ، ډیر اعلی اعلی بنگلې مه جوړوئ، مجالسو کې چې کینو کوشش کوئ چې ملګري د دین خبره را مخې ته کوئ. صحابه به ووي راځئ وي په الله باندې ایمان راړو، او ښکلې د دین خبرې به وشوې، دومره خبرې به وشوې، یو عام مجلس به خطبه به نه وه، د الله نبی چې به درس وکړو د صحابه و ګیرې به د اوښکو لوندې وي، جبې به یې تتې شوې، کور ته چې به لاړل پته به لګېده چې جومات کې څه خاص خبرې شوي دي. هېڅ به نه و، د دنیا د محبت نه د زړه د مړېدو او الله سره د ملاقات خبرې به وشوې. صحابه په یو اواز قربانۍ ته تیار، مرګ ته تیار، شهادتونو ته تیار، هر کفر له مقابلې ته تیار. نن مسلمان رس ترزه ذلیله کیږي، رس ترزه رسوا کیږي، رس ترزه صرف په ګیره او په ټوپۍ یو شپږ مسلمانان پاتې دي، کني ګیره او پټکي او ټوپۍ هم سر خوړلې ده. صرف نوم د مسلمان دی، يهودیت په مسلمان کې دی، نصرانیت په مسلمان کې دی، تشیع او شرک پرستی او قبر پرستی او حلول دا ټول شیزونه په مسلمانانو کې دي. الله تعالی دې وکړي چې موږ د الله د ملاقات مزه په زړه کې محسوس کو، او الله دې زموږ د زړونو د دنیا د محبت نه خالي کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا